ټول چمنونه دي قالین دی خوشحاله بشي درمي په ونو بوټو شین دی خوشحاله بشي. السلام علیکم د شیخ ابو سعید یم دې ټیم کې په تحصیلي واړی سکایلینډ علاقه کې موجود یم. تاسو کتلی شئ زما شاته بیک ګراونډ کې ډېر زیات سیلانیان دلته راغلي دي د مختلفو علاقو نه د چارسدې مردان نه. موږ به ځو د هغوی سره به خبرې کوو او ورته هم مزئ موږ سره اوسئ. ابو سعید صاحب ستاسو او ستاسو د ملګرو یو جهان مننه چې تاسو وادي سکایلینډ ته راغلئ او په شارټ نوټس باندې راغلئ. نو ستاسو زما سره سال پاس نشته چې تاسو شکریا ادا کوم. تاسو ته پته ده چې دا وادي سکایلینډ د تحصیلي واړی یو بهترین ټورسټ سپاټس دی. لکه زه به دا ووایم چې خلک مری یادوي دغه شانسوات او دغه ځایونه یادوي، خو هلته د هغه ځای واکدار چې کوم دي د هغو ځای مشران چې کوم دي هغو ته بهترین روډونه کړي دي. هغو د هغه ځای د ټورسټ خلکو یو مرکز جوړ کړی دی. زیات خلک هغو ته ځکه چې هلته روډ شته، دلته زیات خلک دا ځای جنت نظیر وادي ده، خو زیات خلک د دې وجې نه راځي چې د روډ مسله ده. هم شی د تګ مسله ده چې دې ته د تګ لاره اسانه شي نو ټوټل خلک به دلته راځي. نو زموږ نمایندګانو ته ایم پی ایس صاحب ته ایم این ایس صاحب ته د تحصیل ناظم ته لوکل چې زموږ څومره ناظمان دي هغو ته موږ دا میسج ورکوو چې قوم په تاسو باندې اعتماد کړی دی او د دې دپاره تاسو اسمبلۍ ته لیږلي چې تاسو زموږ د علاقه چې کوم ده په دې کې کوم مسایل دي نو چې هغه تاسو حل کوئ. نو موږ هغو ته دا میسج ورکوو چې دا علاقه تاسو ډیولپمنټ کوئ، دلته به مقامي خلکو ته روزګار میلاو شي، د علاقه به مخکې شي، دلته به هوټلې کولاو شي، د ټرانسپورټ هغه سیستم به برابر شي، خلک به د بار وطن د تګ د مزدورۍ د مسافرۍ دغه سختو نه قلار شي او په دې خپل وطن کې به ځان له د خپلو بچو دپاره غري رزق پیدا کوي. قومندان صاحب د سکایلینډ په حواله به څه وایې تاسو؟ ډېره زیاته مننه ابو سعید صاحب چې تاسو دلته راغلی ټیم ومویستو زموږ د علاقې ته راغلي. اول خو ستاسو په راتګ ډېر زیات هرکلی درته وایم. سکایلینډ ډېر ښکلی ځای دی خو لرې ځای نه دلته سیلګري راځي. تاسو اوس ولې د پېښور مردان دا ځای نه خلک راغلی دی او ښه خوشحاله دی ماشاءالله. نور خلک هم را روان دي. کوم خلک چې زما دا ویډیو ګوري هغوی ته دا پیغام ورکوم چې سکایلینډ ډېر پرامن ځای دی. د دې ځای یو پرې راشئ د خلکو میلمستیا به وینئ، مینه به وینئ. انشاءالله تاسو بیا بل ځای ته په چکر باندې نه ځئ. د سیاسي خلکو نه به څه مطالبه کوو؟ زموږ په دې علاقه کې ایم این ایم دی، ایم پی ایم دی او که تاسو سوچ وکړئ د پی ټي آی حکومت دی، دلته د هغوی یو ایم این ای او 3 ایم پی ایګان دي. نو زموږ داسې سیاست مقامات دي او د هغې ته د روډونو ډېر زیات مشکلات دي. نو هغوی ته به څه پیغام ورکوئ؟ سیاسي خلکو ته خدا خبره کوم چې دا ځای د هغوی د نظر نه فنا نه دی. هغوی ګوري هم او دلته راځي هم په چکر باندې راځي. د کوم موجوده ایم پی ای چې د پښتو پیرې دلته په چکر باندې راغلی هغه ته راځي معلوم هم دی. خو زه ورته دا یو ریکویسټ کوم چې سر دې ځای ته لږ نظرثاني وکړئ. دا روډ چې کوم دی روډ خراب دی. نور چې روډ دلته وشي دلته به هوټلې خلک په خپله جوړ کړي. د علاقه کې داسې خلک شته سرمایه‌دار چې هر سړی به ځان له خپل هوټل جوړ کړي، خپل ځای به جوړ کړي. دا علاقه به مخ ته پروموټ شي او دلته به خلکو روزګار یو موقع به خلکو ته میلاو شي. کوم سیاسي خلک چې هغوی ته زما درخواست دی چې د کوم روډ چې دی دلته نور داسې څه کمې چې هغه د هغوی د طرفه موږ ته پروموټ شي نو ډېر ښه کار به وشي. یو ملګری راسم موجود دی د دې ځای سره تعلق دی، دا راته وویل سکایلینډ په حواله باندې به څه وایې تاسو؟ نو زه خو د دې ځای په خپل اوسېدونکی یم او دا بهترین ځای دی. که تاسو سوات کالام ته وګورئ هغوی ته صرف زیات سهولتونه اوس هغو ایم پي ایز ایم این ایز ورته کړي، نور د هغه د دې نه ښکلي نه دي. د سکایلینډ نه ښکلي نو سکایلینډ بهترین ځای دی. هر چا ته دعوت ورکوو چې راشي او د دې د ښایسته سپاټ نه مزې والي او چکر پکې ولګوي. پی ټي آی حکومت دی د هغې نه څه مطالبه کوئ؟ د دې مطالبې هم خو د ډېرې زیاتې دي خو سکایلینډ په حواله څه ورته ووایو چې د روډ غټ مشکلات دي چې موږ دا روډ وکړي نو دا به ډېر بهتر وي. د سکایلینډ ټاپ پورې وشي د سوات څخه د لرلینک روډ شي زموږ. زه یو خبره کول غواړم چې د سکایلینډ په حواله سره چې دا یو بهترین سپاټ دی او زبردسته ځای دی او څوک چې ټوریزم شوقین دي هغوی د یو ځل خامخا د سکایلینډ وزټ وکړي. یو زبردسته ماحول دی، یو بهترین ټمپریچر دی، یخ ټمپریچر دی، زبردست ماحول دی، غټې غټې ونې دي، شنه شنه غرونه دي، بهترین کارپیټډ ایریا ده، زبردست. هم دلته فرست چانس باندې رالو. ځای خو ډېر زیات ښایسته دی، ډېر برابر دی الحمدلله. موسم هم ډېر زیات مزیدار دی. روډ ډېر زیات خراب دی. په کار چې حکومت روډ په حوالې سره دغه وکړي او بل پی ټي ډي سی والا کوم ټوریزم ډپارټمنټ والا چې دلته د ناشتې یا د روټۍ دپاره یا بس څوک سټې کوي د هغې دپاره دلته فارسټ والا یا پی ټي ډي سی والا څوک دلته یو هوټل جوړ کړي نو هغه هم ډېر زیات کامیاب وي، ډېر برابر وي. نور ځای خو ماشاءالله موسم ډېر مزیدار دی، ډېر برابر دی الحمدلله. ګرانو کتونکو تاسو پروګرام وکتو، یقینا تاسو به ډېر زیات خوښ شوي وي. د دې ځای کومه مقامي خلک چې د هغوی سره هم مونږ خبرې وکړې. ډېر ځای د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو مردان، سوات د دې ځایونو هم خلک راغلي وو، د هغوی سره مونږ خبرې وکړې. یقینا تاسو به دا ځای ډېر زیات خوښ شوي. زموږ د حکومتي وخت نه او د دې ځای کومه ایم پي ای ایم این ای دی د هغوی زموږ دا مطالبه ده او د دې ځای د خلکو